बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ग्राम मीडिया व्यूअर्स इंसानी से नाजरीन यकीनन तौर माने कि तासु के अक्सर खल दा कोम चेहरा चिदा दा पेजन तासु दा दे अख्तरजेब आगजवान ची तकरीबन वक्त मखकी तनबंग इंटरव्यू करवा दर कोर्ट तली और दर जिस्म की कोम सुरे देगा तासु पखबल लीदल ले और सिंगा ची मखबल पर ऑनलाइन इंटरव्यू की वीडियो जदर हुस्ले ता दर जुरत ता सलाम को पदा से हाल की दर रड़े दे आगा चुकुम पगा हरकत की कला धड़कन की आगा दिसूरी को सुम सामला बाखकाई पदा से हालातों की दिन या गर्ज यकीनी तौर माने की कला चुम दर्द आवाज ता सफल को तरावर सौ अक्सर खल को सर राब्ता उकड़ा और कोशिश ते खल को दाव ची पकार दा چې د اختزیب علاج چې دی هغه دی وشي ولې چې د وړو وړو ماشومان دي کور کې نور څوک شته نه چې د کور سیستم چې دی هغه قابو کړي نو خلکو د سره رابطې کړي دي څه کسانو لږې ډېرې پیسې چې دي هغه دلته لېږلي هم دي بیا دغه د اواز نه وروستو د بډګرام د ځوانانو نوجوانانو یو ټیم عزیر اختر نوم یې الګ دی الله پاک ته ولا نور حوصله مور کی او نور همت ته ولا خدای مور کی هغه پاسې د او نور مرګي ور سره درد لپاره فندینګ وکړو او په فند کې کله چې بازار ته راته نو ما سره ملاو شو ما هم په فند کې ایسه چې د خپل برخه چې د غواغستله نو بیا خدای شته او زه سره زما ډایرکټ رابطه بیا نه ده شي خو د سوشل میډیا په ذریعہ د وزیر یو پیغام نه ما ته دا خبره مخې ته راغله چې هغه چې کوم فنډینګ د ده دپاره کو 80,000 روپو هغه یو ټارګېټ ځان ته ایښی هغه هغه اچیو کو یعنې 80,000 روپۍ فنډینګ هغه د ده دپاره کړی بیا وزیر ده څه ته لاړه او ده دا ووي چې ته داسې چل وکړه چې ډاکټر نه څه لیکلي راړه چې ستا په علاج معالجې باندې کې به ټوټل 100 کاسټ راځي 100 خرچه راځي نو دله بیا 2000 روپۍ ورکړي دي او دی پرون تللی و ډاکټر صاحب خواته ایبټ آباد ته نور تفصیلات ده نه اخلو چې دی لاړ اخذی صاحب لول خو راته دا ووایه چې ستا شکریه هم ادا کوو او ستا جرت ته حوصلې ته سلام پیش کوو چې په داسې حالاتو کې دومره سخت بیماره یې ته د هغې نه باوجود ته دلته رالې دا راته وویل چې پرون ته ډاکټر صاحب خواته لاړې ډاکټر صاحب څه ووایي چې ستا علاج چې دی هغه څنګه مخې ته جاري پاتې کیدی شي ستا په علاج خرچه چې د هغه څو راځي جی ډاکټر صاحب خو دې نه مخکې ما خپل وس مطابق یعنې 5 میاشتو پسې 6 میاشتو پسې یو میاشتې کې چېرته زه ښکاره شوی یم نو ډاکټر صاحب ما ته دا ووایي چې ته به تقریبا 6 میاشتې لګاتار دوایانې خورې او څه ټېسټونه چې وي هغه به هم کوو نو هغې نه بعد چې کوم دی ستا د زخم بندولو بسې چل کوو څو پورې چې دلنې دا وینه یا پیپ یا زخم دلنې نه راځي هغې پورې موږ دا زخم بندولی نه شو دا موږ پرېښې هم دغې دپاره دی چې دلنې څومره جراثیم وي هغه ټول د دې نه بار راوځي کله چې دا بالکل صفا شي او وچ شي نو هغې نه بعد به موږ دا بندولو سوچ کوو دا راته ووایه ډاکټر صاحب نه تا دا تپوس ونه کړه چې داسې خلک دی کمیونټي ده د بډرام خلک دی هغه غواړي چې ستا علاج وشي هغوی تا سره تعاون کوي ته موږ ته څه اسټیمیټ وښایه چې زما په علاج څو خرچه راځي داسې خبرې ستا دا ما ته تقریبا 2 هفتو دوی دا ما ته لیکلې ده دا ستاسو مخکې پرته ده د دې ما خو دوی راغستې نه ده ولې عزیر خان ما ته دا ویلي چې تاسو دا معلومات وکړئ او بیا راشئ نو ډاکټر صاحب ما ته ووایي چې دا زه تا ته کنفرم ویلی نه شم چې ټوټل خرچه تا ته وښیم بهرحال 6 میاشتو پورې به ته دا دویانې استعمالوئ او بیا به موږ ستا دا زخم چیک کوو چې څه ټایم دا د بندولو دغه شو نو بیا زه تاسو ته مکمل کړم لیکن دویانې یا کمې یا زیاتې کمې هفتو کې یا میاشتو کې کمې شي یا زیاتې شي نو هغې مطابق به تاسو دا دویانې استعمالوئ او 6 میاشتې وروسته به زه تاسو ته د دې ځای د بندولو رایه راکوم ناظرین دا اخترزیب صاحب ډاکټر سید زاید علي شاه صاحب چې په ایبټ آباد کې کینی او د هغې خواته تللی د هغې مطابق اخترزیب چې دی به ریګولر 6 میاشتې کنټینیو علاج چې دی د ډاکټر صاحب نه کوي
او په دې دوران کې لومړنۍ 15 ورځې چې دي د چې کوم دا ځای دی کوم زخم دی دا به واش کېږي یعنی 15 ورځې تاسو داسې وګڼئ چې دی به هلته پاتې کېږي او ډیلي هره ورځ دغه دا ځای چې دا مینځل کېږي د هغې نه وروسته بیا د 6 میاشتو کورس دی هغه به دې کوي د هغې نه پس چېرته بیا اپریشن چې دی د هغې صورت چې دی هغه پیدا کېږي خو دا کومه دوایي چې لیکلی شوې ده دا پر منت چې تقریبا د ده په علاج باندې کې د ده په دوایانو په ټیسټونو باندې کې په تګ راتګ باندې کې د ډاکټر فیس باندې کې دا ټول اخراجات چې موږ واچو دا تقریبا 20,000 روپۍ جوړېږي نو 20,000 دا دي او که د کور غاړې ته موږ وګورو چونکې د خپل کور واحد کفیل دی موږ غواړو دا چې د علاج هم روان وي د کور چوله چې ده هغه هم چې دا بنده نه شي نو کم از کم موږ له پکار دي که 40,000 روپۍ میاشت موږ حساب ولګوو او 6 میاشتې 40,000 روپۍ په هغه حساب سره دته د میاشتې 40,000 روپۍ موږ ورکړو نو یقیني طور باندې کې د کور چې دی د هغې اخراجات چې دي هغه به هم چلیږي او د علاج چې دی هغه به هم چې دی کنټینیو پاتې شي دویمه خبره اخرنۍ خبره چې دا هغه دا ده وزیر صاحب دغه ټیم کوم فنډینګ چې تاسو کړی دی الله پاک تاسو له جزای خیر راکړي او په داسې سخته کې چې تاسو د ځوان لپاره منډه ووله خپل قیمتي وخت چې دی هغه ورک یو خواته لاړی د بل خواته لاړی الله دې د دې نعم البدل تاسو له په آخرت کې راکړي په دنیا کې د خدای راکړي کاینلی وزیر صاحب دې چې دی ډاکټر صاحب سره ملاو شوی دی او ډاکټر صاحب وینا دا ده چونکې تاسو سره چې کوم فنډ دی هغه څه طریقې سره تاسو دلته ورسوئ چې د هغه علاج چې دی هغه شروع شي او دې سره د بډګرام کوم ویورز چې دي همیشه دپاره چې کله هم موږ داسې د خلکو دپاره اواز اوچت کړی دی تاسو په هغې کې همیشه دپاره بټ چړ کړ چې ده هغه حصه اخیستې ده نن هم زه تاسو نه خلکو نه دا امید لرم چې اخترزیب چې دی د په ډېر سخت ازمایش کې دی او د دنیا څه د کار اوقات نه دی دې وخت کې ډېر انتهایي د کرب په صورت کې دی مبتلا دی د سره د فیملی والے چې دي هغه هم په ټینشن کې دي نو زه تاسو ته یو اپیل کوم د خدای دپاره او داسې وګڼئ چې دا اخترزیب چې دی دا د هر چا رول دی داسې ورځ د خدای په چا رانه ولي که په چا راشي نو زموږ احساسات نصیب دې امید سره چې انشاءالله العزیز د اخترزیب چې کوم اخراجات دي په هغې باندې چې کوم پیسې راځي په هغې کې به تاسو بھرپور تعاون کوئ او انشاءالله العزیز زه دا امید ساتم چې اخترزیب چې دی ان قریب ډېر زر دی به سټیبل شي دی به خپل په خپو وردېږي او دی به د دې قابل شي چې خپل د کور والو خپل بچو ماشومانانو د هغو ذمه چې دا خپل په اوږو به کېږدي او ژوند چې دی هغه په ښه طریقې سره روان کړي خو شک دا دی چې موږ په دې سخته کې دره مرسته وکړو او دره له لاس ورکړو دې سره زه اخرنی اپیل کوم زموږ چونکې کله چې دا پروګرام انیر شو په سوشل میډیا راغی د بډګرام میډیا روم پیج نه نو اخترزیب بھائی سره زموږ منتخب نمایندګان چې دي هغې هم رابطې کړي دي او زه هغوی ته بیا وایم چونکې د دې کارونه زیات دي زموږ دوه منتخب نمایندګان چې دي یو خو ډایرکټ رابطه کړې ده اخترزیب صاحب سره او دویم چې دی هغه انډایرکټ رابطه شوې ده نو زه دواړو ته اپیل کوم چې دې وخت کې د خدای رضا دپاره دا ستاسو د حلقې سړی دی او دی مجبوره دی په دې مجبورتیا کې تاسو د سره تعاون وکړئ نو دا ستاسو باندې کې ذمهواري هم دا تاسو منتخب نمایندګان یې نو دا ستاسو حق جوړېږي چې د سره تاسو په دې کې کومک وکړئ ډېره